دنیا اسلام مدار او فساد په انسان باندې دی چې په دې دنیا کې فساد او اصلاح راځي نو د انسان داخله پکې ده. دا سورت روم اولنی آیاتونه د پیشنګوئی د پاره دي. یو لوی پیشنګوئی ته پکې اشاره ده. د نبی علیه السلام مکی دور وو. په دغه دور کې دو طاقتونه انتهایی سیواو. یو د پارسو وسو ته ایران وای او دویم د رومو چې هغه ته قیصر وا. کسرا او پارس دا ډیر زیات علاقې وی چې پاغه باندې د دنیا په اکثر او ممالک باندې تقریبا نیمه دنیا د پارس چره د اثر نه ولاندې وا او د حکومت دلاندې وا او نیمه دنیا یورپی چې کم ممالکو لکه ترک او شام وغیرہ پوری دا د روم سره ور سره وو. د دوانو بل یو بل سره په خواوش علاقو باندې دارنګ چېړل کول جنگ وکیده یو بل باندې بچره ورتلل او قبضه کول بو. یو غټ جنگ شروع شو چې د ډېر وخت پورې وو. آخر کې په عیسوي کال موافق 614 سال دا جنگ پارس والا ډېر په بہادرۍ باندې وګټو او اکثر علاقې هغه قبضه کړې او رومیان چې د قسطنطنیه وغیرہ دغه علاقې ته ورغون کړه. هغه ځید کې ټول راجم کړه او اکثر علاقې ته کسرا والا چې د پارس والا هغه وګټلې. دا وخت کې د نبی علیہ السلام ملګرو باندې سختی وا. ډېر تکالیف او مصیبت او مشقت په حالاتو کې وو. د حبشه د هجرت اجازت هم شوه او کڅوک زین هغه ته دتلو اجازت ته. خلکو بجره بار یوزه بل زیوانه ناسو خبره اترې وکړي. یو ګوره پارس والا دا تشپرستی د اور عبادت کوي، مشرکان دي، بی کتاب دي او دارنګ چې د منګه مکی والا هم دا زمنګ چې د ملګری دي او منګه تایید کو. دا جنگ دا سیده لکه دا چې منګ ټلې ولی زکه چې هغه مشرکان دی ول منګم مشرکانی. دا وی سم کتاب نشته او زمنګ سم کتاب نشته او روم والا اهل کتابو او هغه بیللو مسلمانانو بدا سي ګڼل لکه دا چې منګ بیللې. نو مسلمانانو همدردی د روم سره وا او د مشرکانو همدردی د پارس سره وا. په دغه دوران کې او په دغه ټیم کې سورۃ روم الله جل شانه راولېګو او دا خبره وکړه چې
چې الف لام میم غلبت الروم، چې رومیان چې دی هغه مغلوبه کړی شوي دي. او فی ادنى الارض، مکی او عربو ته نږدې شام، بصره وغیره په دې علاقو باندې، په دې نږدې علاقو باندې روم شکست وغوړو. خو زر دی چې یو څو کاله پس به دا بیرته غالب شي. فی بضع سنین ویلې دی، په یو څو کلونو کې د بضعی اطلاق شیخ القرآن والحدیث محمد طیب طاهری به ویل دا د 3 کالونو والا تر 9 کالو پورې. یو ورځ ابی بن خلف او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په منځ کې څه خبره اترې واوختي. ابی ویل ګوره هغه ته زمنګ ملګرو وګټو او د قشانکار بستاسو سمنګم کو. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته ویل ځا پته ولګي 3 کال چې ټیم شو، او که به دې 3 کالو کې تاسو زمنګ نه اوګټلا نو زه به در الله سوخان در کما. دا شرط شو، او که منګ اوګټلا نو منګ لا به ګورې له سوخان راکې. کجره سره د پارس بیرته روم والا وګټله په 3 کالو کې، نو بیا بجره سره منګ لرا کې. هغه ورته ویل بالکل ټیک دا څه خبره ده. بس لسو خان شو او دارنګي 3 کال شو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ علی نبی علیہ السلام ته ویل چې ما خو د ابی سره چره شرط کې خودو. څه شرط دی وسه کې خودو؟ ول دا قشان می ورته ویل چې رومیان به بیرته چره د پارس نه د کسرا نه چره دا جنگ غټي په 3 کالو کې، او کوي ته نه غټو نو زبل سو خان در کوم، او کوي غټو نو تبارال راکې. نبی علیہ السلام ورته ویل لارشه او دا وعده وسره دا لوز وسره او دا شرط وسره لک سیوا کا. قرآن بزا ویلی دا او د بزا اطلاق د 9 پوری کیږي. نو تاسې وکا کلونه وسنه کا او خان وسسل کا. بس داسې چې دی ابی بن خلف په لاره تېرېدو، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په आवाज وکړو آشنا څنګه چللې؟ خپه خو باندې او تل په سشي باندې الابل چې کوم وعده کړی دا نو اسې طبیعت خو باندې پیډن نه کني نو تاسو یې سم منګ نه شي غټلې. خبره ورته راځي تا وکړه زمنګ نه ویلا سم نشي غټلې. وزه کپلا سو کالو کې درنو غټل نو امم داګز او دا میدان وسدي ویل ولا وزادا چې کلونه نه شو یا الله سو او خان بسلی معلومی کې چې څوک غټي چې څوک چې رڅ کوي هغه غټي. پدې کې چې کله نه هم کال شو کلونه تیرېدل نو آلته چې کسرا آلته قیصر چې روم هغه په کسرا باندې حمله وکړه او دارنګ چې کسرای چې څوک هغه مړ کو او پوج ورل چې څوک اړیر خراب تراب کو هغه جنگ روم والا وګټو. په دا ورځ باندې د بدر مقاوا د بدر چې هغه مقاو د بدر جنگو مسلمانانو چې هغه په بدر کې کافرو لچره خو موتوړ شکست ورکو او هغه چې هغه کم سپر پاور چې او هغه سی پر پاور ترا گزار کو. دی آیاتونو کې دغه پیشنګوي ته اشاره ده. دا یوازې قران کریم نه د ذکر کړي، دا د انګريزانو تاریخ هم لیکلی ده
صرف مسلمانانو نه تسلیم کړي بلکې دا انګريز کافر هم په اقرار کوي چې واقعي دا پیشنګوئی بالکل رښتیا او په حق د قشان شوی و. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ پس خبر ولېګو زکا ابی بن خلف هغه مړو په بدر کې نو ورسو ته ویل چې ما وسره شرط خو دې او زما اغسل اوغان راولېږي. مفسرین لیکي چې جواری په دغه وخت کې نو حرامه شوی. شرط غودل هغه جایزو چې په کم ټیم کې دیو د یو بر سره بحث او شرط لگاو او کله چې راوړو نو په هغه ټیم کې حکم راغلی و چې جواری حرامه ده. نو نبی علیہ السلام ابوبکر ته ویل ابوبکر صدقه کا. هغه بیا ابوبکر صدقه کړه. دا د روم واقعیا چې راغلی و د کسرا باندې بیرته د غلبي دا غیلک پس منظر واورا. د کسرا یو کمانډرو داغه نومو شهرمان او دویم د دې شهرمان رو پرهان چې دا مشر وو او شهرمان کشر وو. شهرمان چې دا کشر وو پرهان چې دا گورنر وو کمانډر وو. په تخت باندې ناسو یو ورځ شراب وسکلو او ویل یاره دومره مزه وکړو دومره خوند وکړو لکه سړی چې د کسرا په تخت باندې ناسي. دا خبره چې څنګه کسرا ته ورسېدله نو هغه وویل د سړي ارادې را تخې نه ښکاري ارادې صحیح نه دي. نو د کسرا باچا چې هغه کشری ورور شهرمان ته خط راولېګو چې راستا کم مشر ورور پرهان دې د عمل کا او دا گورنری بتاله درکما. چې خط څنګه راغی شهرمان اولوستو وګیم په ونه ګراويسته سیده ویړو دراز کې غوډو. دویم خط بیا راولېګو هغه په بیا غوګونه لقاو. دریم خط چراولېګو نو پاغي کې لیکلی ور پرهان معزوله او داغه په ځای شهرمان هغه گورنر. یعنی بس د نن نه پس پرهان چې هغه د کمانډرۍ چیف اف آرمی سټاف نه ختم او د دې په ځای و چیف اف آرمی سټاف شهرمان داغه کشره وروري. چې کله شهرمان مشر شو نو بیا کسرا باچا خطولی گو پرهان تا چې دا شهرمان مړکا او زبا چره اغسطا بل غټه وحده د نظر کما. هغه چې څنګه اولوستو راوای غستو نو اراده بدل کړه. اراده وکړه چې د خپل رور وجنما چې هغه څنګه اراده وکړه شهرمان په پوهه شو چې سړی اراده راته بدل دي. ځان خپل راوستو هغه ځاړه خاتونه ولا راواغسته. دلاله خپکه غم ستا په باره کې ما ته ګوره بچا دا خاتونه را لګلې دي خو ما په غوګم نه دیړه کولې ما به چې غوګم نه دیړه کولې او تا ته را تخکاری چې یو را لګلې دي او اراده دي بل شان دي. هغه ول لالی به څه کول غواړي هغه ول راځه مال چل راځي ول دوان زو او د روم د باچا سره بچره خپل پټه مشوره او اګریمنت وکړو او ورته وو چې بری کسرا باندې راځو موږ د سره ملګری. دا دوان ورونه لاړو سرحد ته. یو خیمه کې خبري اترې وشوي د ترجمان په ذریعہ باندې. د ترجمان په ذریعہ باندې خبري اترې وکړي. کله چې خبره پای ته ورسېده چې دسې به وکړو چې تر کسرا سره راز باز شروع کا خبره وسوکه چې بس زدر لتاوان د جنگ در کوم او پاینده کې بس ته نور جنگونه نه کو او منګ بچره په کسرا کې دننا التا دا وې سره جنگو کو ته په لبار نه راشي
چې په خپل به خبر آسان شي چې دا خبره وشوي دا غیر اونیو ترجمان داغه نه سر کټ کو هغه مړ کو چا سينه راز پاش نه کی راز چې هغه پاش نه کی او دارنګي د قیصر باچا د روم باچا قیصر اگر आले کسرا ته خط راولېګو چې مړه یار دا بسو پور دی یو بل سره سینا ماشینان ګرځو او لانجه وکاو دا څه کو چې دا تاسو نه په جنگ کې تاوان شوه ری تاوان بزړک کما او علاقه ما تفریدوا هغه ورته ټیک دا 200 صندوقه دا پیسو او دارنګي درصد هغه ما تراولېګا زما دغه نه تاوان شوه ری او بزبتا تجره ستالاکی چې کومه مانیول یا ورته ټوله پریدم هغه ورته ویل صحیح ده د روم باچا کار داو کو چې 200 وخان راوستل هغه 200 وخانو کې ودا سي کوله چې په هر وخ باندې به 2 صندوق په هر یو وخ باندې به چره صندوق چره وټړو صندوق او هغه صندوق کې به یو پوجي کې ناو یو پوجي او داغه سره د دوو پوجینو اسلحه زغری او دارنګ چره توري او د وګنه یو سړی مخ کې پوجي او یو روس تدای ور سره کړو تقریبا 600 کسان چره 600 دای چره د دارالخلافی د کسرا تجره د پارس تجره هغه وردن ناکلو داغه سره چره دغه 600 کسان چره هغه لاړو زکه چې دار وخ صدرې درې کسانو کنه او 200 وخانو تین دونه چی 600 دارالخلافی تلاړه شپې ورسېدو د قیصر پوجینو هغه کم کسان چې تلی ورته ویل سار به سامان اوس پړو منځ تړي شي او سار به نور خبرې کو هغه وته ویل ټیک دا بس چې د شپې داسې نیمه شپې ته خبر اورسېدا فوجان چې دی هغه کم چې دوه راغلي واغوي ډایرکټ صندوقونه کولاو کړو هغه کې چې کم تیار فوجینا سو هغه راودانګل او هغه نور اصله راواغست او ځان برابر کو په دارالخلافه کې دنه خونریزي جنگ شروع کو خونریزي جنگ شروع کو د روم چې کم فوجیانو هغه کم د کلی هغه سرحد او بارډر تر رسیدلیو هغه د بارډر نه جنگ شروع کو دیو دنه دارالخلافه کې کسرا پرویز چې هغه پکې مردار شو سره وغوړو او بیا دا غلور باچاهانه شو دا غلور چې هغه به باچاهانه شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لچ خبر رااله ول د کسرا پرویز لور چې هغه وزیر اعظم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه ټیم کې دا خبره کړې و اذا اسد الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه کله چې کار غیر اهل توسپارل شي خزو ته مشرت وسپارل شي دارنګ چې دې مشرت خزه کوي نو بس بیا د قیامت انتظار کوي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې دغه خلکو لپاره چې دغه خزه د اډر دلان دي ژوندۍ تیري فبطن الارض خیر لها من ظهرها دیو لوس قبرونه غوړه دي د دینه چې دیو د ځمکې د پاسه تاویږي او برت تاوي چې منګم سړی منګم چرته هغه سړی قران کریم دغه تاریخي واقعې ته اشاره کړې ده هغه پیشنګوئی ذکر کړې ده او په دغه ورځ باندې چې هغه بدر مو شو اولنی 14 آیاتونه تعلق چره دغه خبره سره او دغه داوی سره لري الف لام میم الله پويږي په معنا د حروفو غلبت الروم کمزور کړه شروع بیان